یقیني طور سره کري صاحب خبره وکړه. مو خپل نن غرض مقصد ارتلاک حکمتیار خان تو سه میو شروغله او تو سه نوستای کړه جمعه پرستو سه کیمه جرګه وا زنه ناوی چې الله پاک ته دا میرزا بچیون دا ورینه د خپل په غیبونی خپل قوت هغه سره الله پاک ته خپل کړي ته خپل واپس وروالي نن امیر د داسې نشمري لیا چې با فوت شو دي مردگون دي یا چیرې دي یا چیرې دي میر چې هر چیرې الله پاک ته په خپل رحم او کرم شه په خپل هغه شو وسوتي خپل حفظ او امان شه انسان د سویل نشي کاری سي خبره وکړه چې غیب ویل دي سمندر کیسه خبره دو اندازه لګي نه سدي سندي خو بیا یقیني طور سره تکلیف دیک صدمه دو برداشت نه بار صدمه دو هر ذی شعور هر هغه انسان چې سنه دغ درد پزړه لري اوبدا مخصوص کج د مود کیر مود بلبچه مود خپل ذاتی زون د سنهاو د حادثه شوې دو رشتہ داری الحمدلله شتا دي په دغه کلی کوم په دغه چوکې په دغه جماعت شه میش مشورون تو سه مشورون بیا میش په خپل بازار خود نوستاوی لړای عمر ماما یا عمر ماما کیم بچایو متا وختاته نه ویری چې عمر ماما رغلا چې مو بچای د روزګار سي سب کتب طریقې جوړ شي نو دا هغه کیسه خبرې دي چې د نو ویرول کیسه خبرې دي خو بیا میش یمون نن طلاق غرض مقصد زنه نامې چې زده فاتحه په نیت دخلی ته رغلا چې میش فاتحه کو حکمتیار خان رغلا تو سره نوستای لړای کړه را خو زنه نه بذات خود موزر لیا تسلیم کینې چې میش داورینه فوت شو دادی میر چې هر سوي الله پاک ته میش ده پورا کوي په منشه د الله پاک غیب قوت ته نو میر چې الله پاک ته دی د خپل بل بچي خپل خويندې ماینه ته صحیح سلامت خپل کېره تر ورسای اول دو د میش دو باقی مجبوری نه سربش کری سے خبر او کده سے مسله دونه چې مو یا مو زایوریر په داسې وکی څه خبره شه تلا دا چې هغه سبو مودې پر د غشتنه مودې پر د پیر په غیر مودې پر د شرم خبره الحمدلله زب لاګ لکوین چې بیا شکریا د کچ په خپل مهنت شه په خپل روزګار شه خپل بل بچی د پر حق لوله مزدره د پر میردا زونون وتلی وی خپل کیر کېل خپل ترسری د حیا د پټول د پر د خلق وتلی وی خپل روزګاری کو الله پاک په دغه سفر شدت دی ته بدالی کل شو وی میروي چې بدل پاک سفر دی نه قبول کو چکیم سفر دی تاخیری سفر لیکلا دا میشتو سواسی میشتو ستاله پاک د مقرره دو او سیک مخش سیک ورسته سیک په یو طریقه سیک په بل طریقه هر څه د ولا پاک په خپل طریقه ای سبب و ذریعہ جوړای نور سره کیما کیسه خبره کیما ټیم د کیسه خبره پته ولګی دا نو میش ز خپل مشر سره اغندنه په اسلام آباد شه د پیغمبر زغه روانو نو هغه ورځ نه پر اپتا شي خو چونکه کری سی به خبره وکړه زیاو یې میشتو سټوله سوچ زیاده چې دیول سمندر باندې کیسه خبره دو صلی الله علمی دو کله یو نی میشتو سه ملګره پوسټ او چې قطر شه دي سې چې عمان شه دي سې مسقط خبره او کو میر زنده خوښ شي چې شا خبره چلا پاکي روالي خو بل څنګه میر سویلا نشي چې رښتیا حقیقت دا ششتا او کنيشته ده نو میر بیا دا خبره دو حکومت په خپل سطح باندې کا لګیا ده کیمه ترکیکار ده د روټین نسبت سره خپل کوششونه کوي کړی دي که سفارت خانه دو که بمیر وزارت خارجه دو هغه پتروم د خپل کوششین لګیا دي شوې دي نو هغه څه د قوم په مشته احسان نه ده زه داسې چې دا د قوم کیما کیسه خبره بنیادی دو په د قوم می شګړه احسان نشته د چې د قوم د پر لګي دا د مو فرض دي دا د قوم په مو یو حق ته د قوم یو زموږ د په مو یو احسان ده چې میر د قوم د پر یو خپل کوشش وکړي میر د خپل بل بچي د پر سره خپل کردار پدا هغه شاده کو نو زه نه په دمه د دازو شکر غولای مزرت خوای په دمه د چې میش په میوشه اغه زونون نشته چې کی میش سمندر ته تلی او دغه زونونه میش ته واپسی نه وشله زننه نومینه مو په لوست دي مونږ خپل مشر سره صوبې حکومت سره خبرې شوې دي مزه مناسب نه غواړم ځکه چې د انسان دوک درد تکلیف اندازه مو تشتا ورر تکلیف لیدل دا خیر تکلیف لیدل شو دا لور تکلیف مالی دل دا په خپل په دغه مرشنو انسان ته د دوک درد تکلیف اندازه وی چې په خپل کې تکلیف تیر شي غسه سوي بیا ځوان لور شي تکلیف یې څنګه اندازه هر شي ته انسان الله پاک ورکای خو بیا الله پاک صبر رستوله د مشتو سجرته ولا پاک صبر زوینچر نصیب د کو کچره د کیسه خبره په دغه انداز شي کني دا زو خپل مړه وینه مو ته بیا سنه صبر حاصل شي دا میج بس سلسله دغه سوي جاری به دغه انداز سره خو ویل شي میش چې الله پاک دې سفر په دغه انداز لیکلای په دغه طرف لیکلاوي نو په داسې د الله پاک یو خپل حکمت یو خپل ذریعہ وي په داسې میش سن شي ویل چې الله پاک سب وجه سره دا کیسه خبره په دې انداز کړی نو زنه رغولای د شه د تو سه په مو احسان د زداوی
د خپلې قوم چې کومه ډیوټي ذمهواري مو دپاره ده هغه د پوره کولو موږ ادنه غوندې کوشش کوي. زه نن الفاظ مناسب نه ګڼم، خو بیا موږ دا ځوانان دا ملګري دا ورونه خپلې مزدورۍ دپاره خپلې ترساري دپاره خپل عزت خپل حیث د ساتلو دپاره د سفر شتلي وي. نو ظاهره خبره ده چې دغه خلک مزدوره کوله، خپل بل بچې ته سرګټه کوله، په هغه کېدای شي وروسته هغه خلک آوه پوته دي پسې. نو زه دا وایم نن په دې سټیج نه دا د سیاست وخت ده نه سیاسي وخت ده نه دا د سیاست د طرف ته کیسه خبره ده. د تکلیف په مار تلای شي، د تکلیف په تو سره غوله ده. الله پاک ته موږ تاسو ټول ساتي د تکلیف د کیسې خبرې نه. خو بیا زه د خپل طرف نه د خپل مشر طرف نه څومره دا چې موږ دا خانداني نه دي څومره کسان شهیدان دي، زه دغه تفریح خاندان دا چې د خپل طرف نه د 10 لکھ روپۍ اعلان کوم د صوبه حکومت ان شاء الله دغه ته طریقه سیخوم. ابتدایي طور باندې 10 لکھ روپۍ اعلان کوم چې کله لوټ شي پېښور ته ان شاء الله به کوشش مزید کوم چې زه د شاید نه راته ډیر کو او زه ډیر پیکج د شهیدونه ته د خاندان ته مشور کو چې میر داخل کې ته روزګار په عزتمنه طریقه سره د ورسته خاندان چلےږي. نو زه تاسو شکریا ادا کوم. باقي مو ته یو مسله پته ولګیدا زه تاسو باندې مش سیاسي اختلاف کیسه خبره په خپل میون شوی دا ونشتي دا چیک ټیټ دا ورسی میشه بعد میر غم شدی میر د وطن استوګنا ننوتی تلاګر تلاګ دا زوده د خپل تو سیکسن ته تر سیکتی په د میوټ سیک پروت دی خو میشتو سګوند یو رشتہ داریو تعلق خلک سره به زه خدا زوی دوا لرم په دوا سره د زوی د کیسه خبره کوم چې تاسو دمر وخت نه ترانسفارمر تاسو نه وړل شو د تاسو د پتند لګیدلی نو زه سومل و سړی تر اوسه ترانسفارمر ورکې زر تر زر سومل باندې باستو کو د تاسو چې اورز حکمتیار ته ویلی و تاسو باندې باسو طریقه به جوړ کړی و دا څه خو کیسه خبره نشته ده. او زه افسوس کوم چې تاسو شپږ میاشتې نه یا 15 میاشتې نه په تکلیف اوسه بجلی ولا او تاسو ترانسفارمر ورک شو د تاسو چا طریقه نه جوړه شوې نو هغه مو ته سامان وروکي سومل وسړی تر اوسه هغه ورکې چې هغه زره دست ته جوړ کو باقی نه رسې خدمات وي دغه د پورا هغه تاسو ته به دوریو د مخبل کړه د مخبل کلا ده زه د ټول قوم شکریا ادا کوم بار شکریا ادا کوم چې سمره شکریا ادا کوم د مر مده پر کام دي خو نن د تکلیف وخته مو ته چې کیم څه خپل مشر سره خبرې شوې وي زه ایک طرف نه د خپل صوبیا حکومت طرف نه په دا واقعیا په داسه نه چې کیم تکلیف د زوی رسیدره ده ایغه طرف نه زه په دمه ده د زوی دو فتح خطر غلای خپل طرف هم دو زونی چې زه خپل حکومت کوم خامخه خو ور سره د ایغه طرف نه زه په د میدان د وزیر اعلی صاحب طرف نه چې مو طرف نه دی ته لوټه مو طرف نه ودی ته کیسه خبرو چې دی دا دوک درد دا تکلیف د مو تکلیف ته د مشټوله تکلیف ته په دغه تکلیف شمیر دي سره برابر شوی یو خدا چې د صوبایي حکومت نماینده صوبایي وزیر هغه موجود ده علاوه د دینه چې د صوبایي د حکومت نماینده ده دای د حکومت نماینده ده و میر د حکومت یو فرد ده و د ډیر وخت نه دا یو سیاسي خاندانه ده په د علاقې سه او یو قومي خاندانه ده چې هر کله په باندې قوم باندې یو مشکل یو تکلیف راغله ده بیا دې پلارینې کې د قوم سره یو د لیډر او یو د مشر په حیثیت سره قدم وخسته ده که دې والد صاحب او که صدیار خان والله رب العالمین د قبرین انوارات نه ډک کی دا قوم یې خالی پریشانه ده عزتمنه نه چې د کیمه حادثه شوې دو او کیم تکلیف رسېدله د شروع ورځې نه حکمتیار خانه پښتونیار خانه پر رابطې شو خو په ابتدا کې چونکې میشتو سه نوستی کړی نه وي نه راهو چې دې صدره حکومتي صدا باندې کړی او د خپل بیانو کو میشتو سه په مخ سے پښتونیار خانه چې صوبایي وزیر ده و صرف دغه پی کې 100 پګړی نه دو دا د ټول باندې د کوم پګړی دو و دا مش په فخر سره وی کا صدیار خان ویا د قوم د پروژیک مو وینه ته کړی و او کا پښتونیار خان دا د قوم په یو صورت سره چې مدو دغه سه بیا سو بیکاسه پریشان ده میر پښتونیار خان چې صوبایي وزیر ده د حکومت نماینده ده و میشتو سه د دغه قومه
پګړی یادو عزت ماده و د قوم مشره ده د زړه د تل نه د قوم د وطن د علاقې د مشرونه کشرونه ټولې طرف نه تویا تو سے د پارټیا تو سے حکومتا تو سے میز ډیر شکر گزاري یقینا چې دغه میز ته نه امید او بلکې په دانا میز ته نه ډېر امید واوا سره شهر کای او د قیمت سپارمر خبره چې تو وکړه یقینا پرین نسیم علي شاه سره میز دا ډیسکس کړی و مو تخپل پرینده د چاوي چې به تو ویډیو نو ولې د زیاتو غو نه پرینده نه خبر شل بهر کې مو سره وسدا سه وسایل یا غنښتا او دا خو کوله شي چې تو ته بلتا چا د مواری یغه ته پوړ کی یو گزارش میں خالی کو سرنگ تو سے په صوبې شاه حکومت ته دغه سه نسیم علي شاه صاحب دا یا تو سے نه رې مینه غدی په دا وفاقی غشه مې د خپل چې سمرا زری دی هغه استعمالای نن یاد دی ملګری روغلی و متویل چې کامیز د محمود خان چغزای پارټي اوري بیغه بل چې کامیز یې سره خبرو کې مو چې تو چې سو سره کړی و یعنی شه دې پره خو چې سې کې هغه ښکای مې شکر گزارای او یہ دا سه غم روغلا د چاورې مې د ټول قوم او تو سه ورر پر شریکو دا ټول قوم دا ټول وطن چې مې ټلو یقینا چې دا مې د وړل نو دا غم د مې د برداشت نو بل د وطن د علاقې دغه خلک ته ته غي درکړه دا یو عزت درکړه پارټي پترو بنده خپل طاقت کاما ما غنا غیا ما غنا یو گزارش مو کو چې کچره دغه حواله سره ته یې کوشش وکې دا ټول د غریبات نه تلی وي او مطلب دا چې چانه خو مېر پلور داسې پوتې شل چې سابوي د ګټه سیک نشتا دي او چانه الودینه داسې پوتې شل چا یتیمون پوتې شل نو کچره داسې یو کوشش وکړي چې د خاندان نه تو سے د پرانا ممکنه کسان دوتی په سایډ سره او کې میجو در پس ان شاء الله وستاړه ملاتم کوي چې دغه خاندانې ته چیرې وی نه کوي غوشي چې چیرې د زنه خلکو دغه غنه خلاصي چې د ډیره میجو دا ار کول یې دوا مړي میجو داسې شخای چې مړه نه خبر نه جنوزا نه او پته خانو یا ما احکام میجو تو شکر یاد کوي خو په دغه زید میجو پرېږدای نه په دا کیسه مې سره مخشه مداله کوي د وفاقو د غره سره مدالار سره کوي او مطلب دا چې په دا یوې کیسه میجول خامه خطیغه کوي ان شاء الله دا د نیکاری او د هر خاندان ته مثال یو داسې ذریعہ جوړه شي چې د بل د لوس نه خلاصي چې خپل سیغه کوي او خدای پاک یې دا غراون کی میجي اور بیا ټول دغه علاقې دغه طرف نه میجي تو شکر یاد کوي او دا امید اسو چې ان شاء الله چې اخري ورځ پر ته مر سره دغه پولیس